زه عبدالله بیگ دې وخت کې په کالج چوک مردان کې ولاړ یم او دا د مردان عوامو له یو خوشخبري ورکومه که تاسو خپله مسله د سوشل میډیا په ذریعه باندې حکمرانانو ته انتظامیې ته ټولو خلکو ته عوامو ته د لکونو په تعداد کې برای راست خول غواړئ نو د سوشل میډیا په ذریعه باندې موږ دا فیصله کړې ده چې چونکې موږ بې وسایله خلک یو موږ سره غریبانان ورکران دي په سوونو چې هغوی سره 50 زره 50 زره فالور دي ورسره چې هغوی د دې ویډیوګانې لایک کوي او ګوري یې په یوټیوب هم دي په فیسبوک هم دي په ټیک ټاک هم دي په نورو دغه هم دي موږ فیصله کړې ده چې موږ به په دې پارک کې فی سبیل الله هر هغې سړي له انسان له چې څوک د سوشل میډیا په ذریعه باندې برای راست خپل قوم ته حکومت ته خپل پیغام رسوي نو په دې چوک کې به زموږ دفتر وي دا ځای دا وګوره کالي چوک دا پارک به زموږ دفتر وي موږ نه دفتر یې اخیستی شو نه کرایه یې ورکولی شو نه په چا باندې چایانې څکولی شو نه پرې چرګان خوړی شو خدمت کولی شو فی سبیل الله خدمت چې سړی کوي نو عمدې میدان ته به راځي دلته به مو ته کرسۍ اچولي او دلته به پریس کانفرنس کوي او خپل میسج به حکمرانانو ته رسوي او انشاءالله تعالی چې په لکونو خلک یې وګوري نو انشاءالله هغه مسله به خدای حل کوي دا د مردان د عوامو لپاره یو زبردسته خوشخبري ده د دې فیصله نن مونږ د سوشل میډیا په چې کوم ورکران دي د هغوی په اجلاس کې کړې ده چې کوم نن د هغوی اجلاس منعقد شوی دی او په هغې کې مونږ دا فیصله کړې ده چې دا به زموږ دفتر همدا چوک وي دلته به خلک راځي او برای راست به د خپلې ویډیوګانې خپل پیغام به حکمرانانو ته رسوي او دا مسلې د حل کولو به کوشش کوو عبدالله بیگ اجازه غواړي د خدای په امان